د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یوې جنازې نه واپسی او د یوې زنانه بلنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یوې جنازې نه واپس راتلو چې یوې زنانه ډوډۍ ته د بلنې درخواست وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خادمانو سره تشریف یووړ. ډوډۍ ورته مخکې کېښودل شوه نو خلکو ولیدل چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نومړی ژوند وهي خو تېرېږي نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل داسې معلومیږي چې دا د چیلي غوښه د مالک د اجازت نه بغیر اخیستل شوې ده. هغې زنانه عرض وکړو ای د الله رسوله ما د کنډک نه د چیلي په بیه اخیستلو دپاره سړی لیږلی و. هلته میلاو نه شو. ګاونډي مې چیلي اخیستې وه. ما هغه ته قیمت ورولېږه خو هغه خو نه و خو د هغه ښځې چیلي راولېږله. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې په قیدیانو یې وخوروئ. پیدا کې لیکي د نبي اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د لوی شان په مقابله کې یو مشتبه د شک څیز په مرۍ کې انختل څه اهمه خبره نه ده چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام ادنا غلامانو ته هم د دې قسمه واقعات پیښیږي.